أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا زمان انتهائی قابل قدر قابل افتخار او ددی دور دے فلسفے صدر الصدور حضرت شیخ مولانا رشید احمد سے دامن برکاتہم العالیہ ازما انتہائی حکمت پسند تکمیل طلباء کرام دا سے کتابے روالم دام دا سے خوب مرگرے ہو نمائی سے دا سے دیدار ہو کم دا روحانی فلوزات دان سروا خلما چھ مخت پلے حالات خطا استعمالیم دی چھ پاگی کی میرا دا کار رشید کہ اسو خبر عرض قوما تاسو ورته جمله نو کرے زویا مونږ ته د جرند کې چکلا وړ چلی کې مونږ پکې روز وایو نو دا تاسو روز حساب کوي ها چې دا مونږ یو لونه تاسو دا وقفه د روز شو په پورا کړه ارز باندې ټول انسانیت تقریبا و عرب قوم شاده چې پکم کې یو عرب مسلمانان دي یو عرب یهودیان دي دو عرب چې دي هغه نصارا دي دا څلور عرب په ووم کې دا ملت ابراهیمی ځانته وي چې موږ ابراهیمان یو ابراهیم په مذهبي اور دیگر ناظرہ تقریباً صدر عرب انسانیت آغا دے چاہا صابیان دی یعنی دی نوح علیہ السلام نا تر بابا ابراہیم تر منز چکم پیغمبران لاغل دی آغو تا اخفل نسبت کئی اور حضرت نوح تا نسبت کئی اگدت اکسادہ بیاور سا وقت میں انشاءاللہ کہ حضرت سے دائدارہ جوڑا کا ستاسو په همت او دعاګانو او قربانو سره دا اداره جوړه شوه نو ان شاء الله بیا به تفصیلي مذاکره هم وي دا یو عرب مسلمانان چې دي چې دا بیا تقسیم در تقسیم کې نو په دې کې دیوبندیان چې مجدد الفسانی شاه ولی الله عاصم نانوتوی شیخ الهند او جماعت شیخ الهند پورې چې کوم خلق دي دا زمن دی دیوبندیت رجال دی دوسرا چې کوم وابسته خلق دی په نصاب کې او په نیابت کې نو دا بیا په یو عرب کې یو ډېر کم پاتې شي د دوه څلور تقریبا یا درې غټې شعبې دي یو شیخ شعبه د درس نظامی او هغې سره متعلق چې کوم رجال دی هغه دي دویم شعبه چې دی هغه سیاست چې ورته وي روایتي سیاست ورته ووایه او د سیاست هر څومره چې اقسام کوي هغه دي او دریم شعبه چې کوم ده هغه د جهاد ده او څلورمه شعبه هغه د تبلیغ ده ما د نن نه څو کاله مخکې ملګرو ته دا خبره کوله چې زمونږ دا شعبې اوس سقوط طرف ته روان دي هغه دوی چې را تاسو خبرې کوئ سقوط طرف ته کوم روان دي دا خو ډېر عرج طرف ته روان دي مخکې به تبلیغیان اجتماع ولیږي غونې کېده اوس خو محیر العقول اجتماعات دي مخکې به مولیانو په جوماتونو کې درسونه کوله وظیفې به یې غوښتلې اوس خو 1 بیډ مدرسه کمره 2 بیډ کمره 3 بیډ کمره فلک الاخلاق اٹیچ باتروم روم او د کینې دسترخوانونه دا تاسو ګډې وړې وایي دا خو سقوط نه دی او جهاد په هر ځای کې شروع دی هغوی کشمیر کې جهاد دی او هلته جهاد دی او اسمان کې جهاد دی او ځمکه کې جهاد دی نو همغه یو جوش خوري بیا دی او مدارسو د یو کتاب تسهیلات چې کوم تیار شو
اشاره تعذیب چې کوم تسهیلات تیار کړل چې ته شمارې نشي شمارلی تسهیل در تسهیل یو تماشه جوړه کړه خو ما یوه معلومیږي داسې سقوط دی موږ سقوط طرف ته روان یو زموږ انجام بسي موږ ته پته نشي دا یوه خبره ډېر د اختصار سره درته وایم دې وخت کې په دنیا کې دویمه خبره اشارات صرف کومه چې درې قسم فلسفې په حرکت کې دي یو فلسفه هغې ته عام عرف کې فلسفه یونان وایي دویمه فلسفه هغې ته فلسفه غرب وایي او دریمه فلسفه هغې ته فلسفه اسلام وایي علماء د هغوی داسې نومونه نه ایښي دي د یونان د فلسفې نوم یې ایښی دی الفلسفة المتعالیة الالهیه دا الهیه لفظ افلاطون ایښی و ولې چې د هغه د شکاکانو په مقابله کې راغلی و شکاکانو په یونان کې یو غویمه شروع کړې وه او هر کس یې په شک کې اچولی و نو هغه راپاڅېده نو هغه خپل لقب کېښود الافلاطون الالهي چې یاره دا خبره ماتول پکار دي تاسو موږ اله لرو دا ګډې وړې خبرې مه کوئ خلک په شک کې مه اچوئ لکه اوس نن سبا یو مدرسه په دنیا کې پیدا شوې ده د هغې نوم دی ډسکورسز مدرسه هغه مدرسې کې او مرکز په مسلمان دنیا کې قطر دی او امام یوسف قرضاوي دی هغه ډسکورس مدرسه کې چې کله طالبان راغون شي د دنیا نه طالبان نه ملایان سکالاران او دانشمندان اوس پکې ښځې هم شاملې شوې نو موږ داسې سوالات اوچتوي چې په آخر کې ورته چې راپاسې ته وایي چې یاره تا خو هر څه شک دی یعنی سوال پیدا کوي شک لپاره چې تا په شک کې واچي یہ کیوں ہے یہ کیسے ہوگا حل نه پیش کی فکر سو کل تو تلی آخر کے راپاس جی پر شک کی بڑا پا یہ دا قرآن کیوں شکتے پر حدیث کیوں شکتے پر اسلام کیوں شکتے پر ہر مذہب کی شکتے پر یہ ہر سب کی شکتے چکن مخصوص کو پانے کیوں شکتے چکن غیر مخصوص پائی کیوں شکتے یعنی دغه شانتي شی اغل تاغه پیدا کړو افلاطون مقابله کې ودرېږه خیال نه وکړه هغه مات کړه او ځان سره یې دونکي خو د الافلاطون الالهي بیا وروسته دلته کې صدر المتألهین ورته تاسو وایي صدران مولا راغی اگر چې هغه ډېر حافظ نه و نو هغه په سلام لفظ متعالیه کې خدا نوم مکمل ولا جوړ کړ الفلسفة المتعالیة الالهیه بیا دې نه وروسته دلته کې په دې غرب کې چې کومه فلسفه پیدا شوه د فلسفې مختلف ادوار دي تقریبا 10 ادوار خو شلمې صدۍ پورې دي او یو لسم په دې شلمې صدۍ کې دا دور او یا دا فلسفه جوړه شوه دلته په دې دنیا کې نو یو اوس مراحل او مراتب لري دا مرحلې لري نو دا د غرب د فلسفیان چې دي دا خالص الفلسفة المادیة الغربیه یعنی دو وی چې یاره اصل ماده ده او حواس خمسه نه چې کوم شی په تجرباتو کې راځي دا به منو نور هېڅ شی نه منو هسې دا فضول وخت ضایع کوو نو هغه په دې باندې ودرېده نو هغه خو معلومه خبره ده الفلسفة المادیة الغربیه شوه دویمه فلسفه الحکمة البالغة الولي اللهیه ده چې د مجدد دی یا د هغونه مخکې دواني دی بیا غزالي دی رازي دی په بل هغه شیخ ابن سینا رحمه الله بیا فارابي شو دا خو مسلمان مې درته ښکار کړه چې په بل ځای نو هغه سقراط دی افلاطون دی ارسطو دی دا شان کې دا ټول چې کوم یعنی اسکندر رومي 300 سال قبل از مسیح یہ خاورې ته راغلی بیا نارې ته راغلی پنجاب ته تللی هغه هندوستان پورې تللی دې په ځای غپچې کړي دي او بیا اسکندریې ته تللی په مصر کې هغه یو ښار جوړ کړ د اسکندریه په نوم باندې نو دا فلسفه یوناني بیا د هغه ځای نه سیده راغله دغه اسکندریه ته بیا د اسکندریه کې دنده د دې اپریشنونه وشوه
یو لږ شکل اختیار کړ. بیا مسلمانان فلسفه ځان سره نه هغوی بیا پرېشانونه وکړه، په ټول ځان باندې تر هغه وخته صحیح صالح نظام یې استعمال. بیا هغه زموږ په دې ټولو فنونو کې هغه اصطلاحات استعمال شوه. خلاصتاً خبره به تر دا کومه چې په دیوبند کې تکمیل و، خیرآباد د تکمیل لوی مرکز و، دهلی د حدیث او د اصول حدیث مرکز و، فرنگی محل د فقه او د اصول فقه مرکز و، او خیرآباد د معقولات مرکز و. بیا شاه ولی الله راولګېد، دا درې وړه دا سراغون کړه چې یو طالب بدل ته وایي، هلته به ځي هلته به ځي، دا مشکلات دي. په غونډه کوي چې یو ځای کې دا شي. نو بیا هغه شاه صاحب دا راغون کړ، بیا قاسم نوفي خپل دا عروج ته ورساو. بیا حضرت شیخ الهند چې راغی نو هغه بالکل منتها ته دا شی ورساو. بیا دا فرنګیان دا ولګېد، دا ملکونه یې تقسیم کړه، پاکستان جوړ شو. وفاق اداره ټولو نه مخکې زه ډېر مختصر تاسو ته خبره کوم. وفاق اداره صدر صدور مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله دی، راول صدر دی. هغه یو نصاب لیکل دی، د هغې کاپي ما سره پراته ده، اولنی نصاب. هغه وایي چې یو مولا د نهمیرو د صرف نه راواخله چې دوړې ته ورسي، نو د دوړې نه وروسته به هغه تکمیل کوي. تکمیل نصاب هغې کې دی لیکلی دی باقاعده، او بیا هغې سره مطالعاتي کتابونه یې ښې دي. نو هغوی چې دا تعلیف به بیا شعور پیدا کړي. یعنې فیله صوف، فیله به معنی پسند، صوف به معنی حکمت، یعنی حکمت پسند. خپله حضرت موجود دی، سقراط دا خبره کوله چې زموږ درس ته چې کوم کس راځي هغه دې دا خیال نه کوي چې زه حکیم یم، الله زه دلته کې حکیم جوړوم. حکیم صرف الله ذات دی، او حکما زموږ هغه به وي چې کوم حکمت پسند به وي. دا د هغه خپل الفاظ دي. لذا شمس الحق افغاني صاحب چې کوم دا تکمیل نصاب کېښوده، مرور زمن په وجه لږ عرصې نه وروسته هغه به بدل شه، یعنې هغه تکمیل خلکو ووښته او د هغې په ځای باندې افتاء یې کېښوده. چا کېښوده، ولې کېښوده، د دې څه تاریخ و اسباب دی، په دې خبر نه یو. کېدای شي دا خیال حضراتو کړي چې دلته اسلامي ریاست جوړېږي، دارالسلام دی، پاکستان کې دا شی دی، په لکاو خلک مړ دی. نو اوس په دلته کې وکیلان موږ له پکار راځي، ججان به راځي، نو مفتیان تیار کړو چې قبل از وقت موږ سره تیار خلک وي چې دا به ججان وي، دا به وکیلان وي. او خدای شانده و چې 70 سال یا د پوره یوه پېړۍ تېروته د پیغمبر نه وروستو یوه پېړۍ چې دا د 100 سال نه شروعېږي تر 100 ساله پورې هغه شی دلته رانغی، هغه شریعت رانغی. مفتیان نه وکیلان جوړ شوه، نه ججان جوړ شوه، بلکې برعکس یهودیانو د دغه مفتیانو د لاسه یو داسې جوخته څپېړه د مضاربت د مولیانو په خولې ووړه چې دا خولې ونه وپړسولې، څه مړه شوه، څه وتښتېده، څه لیوني شوه، څه ورک شوه. لا دا عذاب او چپه نه وه ختمه شي چې اوس یو درېیمه چپه راغله چې په هرې کوڅه کې یو مفتي ناست دی، ځوان جینکۍ ورته خواته راځي، پخپله دی هم ځوان دی او غیر شادي شده دی، په جینکو باندې لاسونه ویوي، زه جن نل باسمه، جن باسمه او عملیات کومه، پلان کومه. یعنې زه دا حادثه ده، موږ سقوط طرف ته روان یو. ما قاضي حمید الله سره ما حضرت صاحب هغه وخت کې تدریس کړی و چې هغه تعبیر هغه د څه سره پاتې کېده، یو بل مولوي جمیل الرحمن او ما سره یو څه طالب د اداکاري باندې وځي. کومه ځین کې چې یو قابل انسان دی، یا موږ څه کوشش وکړو دې هزارې ته بوځو، خو هزاره یو بدبخته لکه د صحابو چې کوم معیار حق نه مني، دا ازلي بدبختي، داسې هزاره هم یو بدبخته خاوره ده.
چې هزارې ټول میلیان په هزارې کې نه دي پاتې شي، ټول بار ته تل دي. شیخ سرفراز خان بار ته تل دی، شماران شیخ رسول خان با د دیوبند د شیخ محمود د شیخ الهند استاد مولانا غلام رسول، یو رسول خان دی یو غلام رسول دی، اولین مدرس هغه هم د هزارې دی. هزاره خو ته د نصیب شي. دا حضرت سلمان ته بوځو دی عباسین نه پورې ما یې تیری شي دلته یو شي سره ستار شروع او بس هلته هم هغه بدبخت خاوره حضرت سلیا غلی نه بیا دلته چې څه وشول هغه به تاسو ته پته وي زیات معلومات تاسو لرئ. نو په دې انګریزي باندې نه پوهېږم او بیا دا اوس دلته کې دی او په دې ډېر خوشحاله دغه دوران کې د مشکله کومه قاضي صاحب سره په دې مشوره کړې قاضي عبدالله صاحب سره همیشه به مالته بیان لکم قاضي صاحب ته چې باید دا تکمیل خو د تاسو د وفات نه وخته پردې داسې کار وکړو چې تاسو دا تکمیل ولولئ نور ملیانو په پاکستان کې لږ دي راغونکو نه دی له یو نظر به ورکړو او ما یې ګرمۍ کې به طالبانې کې زه ستاسو له پروګرام وکړم یو وطن دی نو طالبان زیات ما یې د حکمت کې دن نه راماغلي سوي لږ به آزاد وشي او بل دا چې لږ به په دې باره کې څه مذاکرې په دې باندې موږ غوټه ورکړه او حضرت مولانا صاحب زموږ ذهن کې وو دا ټول زموږ په ذهن کې مولوي مجيب الرحمن صاحب زموږ ذهن کې وو مولانا عبدالسلام دی ګلنګر دی دا شانګې یا ټول ورځ دی هغه درته شاګردان هغه هم په ذهن کې وو یا ټول موږ راغونکو هغه چې کوم کالي مې موږ غوټه ورکړه چې بھائی آینده کال به ځای لپاره ایله سلام وړو هغه کال باندې شیخ حمید الله صاحب وفات شو هغه راته کې پاتې شو. اوس یو آخري ګزارش تاسو نه کوم چې موږ سقوط طرف ته روان یو. په دې خاوره کې تاسو وینئ خفه نه شئ د بعد مخالف قوتو باندې مناظرې شروع دي چې دا په څو زاویې کې د انسان نه خارج شي نو داس به ماتېږي یا نه ماتېږي په دې مناظرې شروع دي. دا موږ کوم ځای ته لاړو دا موږ حساب وشو په نه خبرې مناظرې په نه خبره ځوانان یې مصروف کړه یهودیان را سره خاندي نصارا را سره خاندي هندوانو پنډتان را سره خاندي چې دې مسلمانانو له سجن وکړه ملا دې ملا به وخت شه شیخ الحدیث دې شیخ الحدیث به وخت شه د تهذیب الاخلاق ټول بابونه د قرآن مات شوه د احادیثو مات شوه موږ سقوط طرف ته روان یو. تاسو همت وکړئ آخري ګزارش دی دا لږ خلک دی په دې دنیا کې چې واپس موږ د شمس الحق افغاني هغه نصاب هغه ژوندی کړو دا د هغه ډېر مقدمات چې کوم دي دې ته توجه ورکړئ او په پاکستان کې او افغانستان هم ته موږ حصه دی دې کې داسې یو پروګرام چلول پکار دي چې د فراغت نه وروسته ملا دې تکمیل وکړي تو کم از کم مازغه په دې شي په هرې خبرې سوچ راواخلي خو نه خو چې ګوري جو فتوا ورکړي بلا تحقیقات یو خبره اوري جو فتوا ورکړي سبل التحقیق ہوگا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا قرآن سنت حضور یو خبره کړله دې ټول علت العلم دا دی او اصول فقه کې تخصص کوم مفتیان جوړوي په اصول فقه نه کوي فقه کې تخصص له اصول فقه لازمي ده هغه محدث چې بغیر د اصول حدیث نه حدیث لري دی هغه سماله ده هغه فقيه چې بغیر د اصول فقه نه فقه لري هغه سماله ده هغه مفسر چې بغیر د اصول تفسیر نه تفسیر لري دی هغه سماله ده یو څه سماله جوړ نشي او ټول فقه د اسلام عقلیات نظام دی او په ټول زموږ د فقه په نصاب کې دا معقولات موجود دي نو ته به د دې نه بغیر څنګه اصول فقه ته رسې او د اصول فقه نه بغیر به څنګه فقه ته رسې خو بیا به دغه حالي چې ما بیان کړه په مضاربت کې په عملیاتو کې او دې نه پورته چې څه تجاره به سره روانه ده او خدای ته پاتره فتوا باندې خو شغل ده چوي پاتیو مناظرې کوي یو مدرسې ته لاړم ما ته وایي چې دلته کې روحي طالبانو ته مناظرې چل کوي بلې مدرسې ته لاړم وایي د حفظ طالبانو ته
بلا ضرور چلتے سوچتے کرنے بھی انتہا سے بھی افسوس ہے ذات کے تو خدا سے حرمت ہو گئے جیسے جو بنا رابطہ خلق نہیں ہے مصالح ہے آخری ہے بھائی مولانا فیصلہ پاتی کی گئے لیکن جو غور ہوتا ہے کہ لاشی زمین روانی کی اوزادت مورثی میں لکھی کہ تو قرآن طالبانوں کو ملیانوں کو مجاہدینوں کو تبلیغیانوں کو مذہبیانوں کو بنینوں کو بنا کے دا مذہب دا سے دھرم راستوں کا کہ دا دو ذرہ معلوم نشلا کہ اگر ذرہ سشلا بیا ہم یو جب گئے دیجئے ایرانیانو ملیانو صرف دیدریو مدرسونا زده دی گوایم دیدریو مدرسونا دی شیعیت انقلاب پیدا کرو دی ولایت فقیه یو نوی فلسفه جوڑا کرا دی فرانس په لیبرټریانو کې او یو شیعی قدرت په دنیا کې پیدا کړل دنیا ته سترګې څوک ورته سم نشي کته اصلي لګیدل د کرای چې د کنه چې ګیداران راغونډي او دې په خپل خپل ولران یا شیعیت خپل په دې باندې او ولایت فقیه خپل په دې باندې لیکن ځان احسن راټول کو د درو مدرسونا تاثرات طلقهم فلک الافلاک موجود دي او تعریف ذهن دا جوړ شو چې رسول درخان جوړ کړو سنټل جوړ کړو لمبا جوړ کړو شپه بالدار جوړ کړو تعریف دا تاسو چې کومه مدرسه کې ماته ولا هر وخت کې دې کیمه ملایي دیا تو دې کمره ملایي دیا انا لله وانا الیه یو فلسفه دالا چې ولې لګونه لاسه همت وکړه لاسه سلام ورکړ او دا شورا غونډه او په دې ملک کې دنه د خراسان د خوري پینځه غټ خاورونه دي کوئټه قندهار غزنی کابل او پېښور چې دا د پینځه خاورونو کې تاسو دا یو پروګرام جوړ کړئ ان شاء الله د خدای دا نه دی امریکای خدای دا نه دی اسرائیل خدای دا نه دی برطانیې خدای دا نه دی فرانس خدای دا نه دی چین خدای دا خدای دی الہ العالمین دی چې دا کائنات واجب الوجود صاحب اقا دی صرف قادر مطلق و خالق هغه دی علیم کل هغه دی دی الوهیت شایت دی نور هیڅ چا کې مخلوقاتو کې نشته دی لذا لږ تاسو همت وکړئ ان شاء الله چې دا دغه نظام به تعدیو کې او موږ سلام ومو موږ لار روکا کړی دا لارم روکا کړی دا یو بل ته وخت شو لارم روکا کړلا الله تاسو د قاسم نانوتی رحم الله کتابونو بغیر د دې فنونو نه او په دغه ذره نشي کوی دی تاسو د شیخ الهند په عبارات نشي کوی دی تاسو د دوانی په خوب نشي کوي بغیر د دې فنونو نه لذا لږ همت وکړئ الله تاسو له جزای خیر راکړي او حضرت سے په عمر کې دی الله پاک برکت ورکړي موږ دا وایو چې دا د دې ټول د خراسان ما بین النهرین د عباسین نه تر امو پورې د دې خاورې دا یو مرکز جوړ شي او دلته کې په دې امور باندې مذاکرات شروع شي او سلام متعینه شي زمونږه بلاري شي اتصدی حربیان راغلی دلته په خوا کې اتصدی حربیان کافر په څلور قسمه دي تاسو خو وګورئ دا څلورم قسم حربي کافر راغل دلته څوک راپاسي دا دي د تل دي څوک پاسي دا چې دا دي څوک دا جنټال دي څوک سوي دا جهاد دي څوک دا فساد دي ولا حول ولا قوه الا بالله او انت يهوديان وموليان دا خبر اورا دا کافر خبر اورا چې زمان مخا به درس نظامی حساب دی والله زمان مخا به جامع اسلامیه مدینه منوره حساب نشي وي هغه ما په خپل جوړ دی تسهیلاتی حسابونه ټول ما جوړ دي دا چې څه وخت غواړم دا مړای کې دغه کاورې شمه زمان مخا به درس نظامی حساب دی والله او بیا دا اعلان هم وشو کو چې مالا د مولا اسلام نه ده پکار مالا چې ده
د صوفي اسلام په کار دی. بیا تاسو وکړو دلته کې د تصوف چې کوم دا دروازې کول ماقام لاسنیو کې ساره خلافت ورته ورکړي، ماقام لاسنیو کې ساره ولا خلافت ورکړي. نفس طریقې دی تاسو مکتوبات په جدید نه پوهیږئ. فارسی مو اخلا درې حصې مونږ د خپل نصاب نه محروم کړو. طبعی طرف سره روانو، طبعی طرف سره روانو، نصاب را ګډوډي، هر سره ګډوډي. دا تاسو نه یو مینه ته درخواست کوم چې دا مولانا صاحب نه فائدہ وي. دا یو کس کار نه دی. هغه یو عالم مبارک دی راځي چې وقد ضيعه تلاميذه جميعا، خو ډېر غټ تکړه خو دې چې ضایع کړ دی نو شاګردانو ضایع کړ دی. شاګردان نه اهله وو، نه اهله شاګردان چې ودوه په یو څه دومره اورو چې موږ له شي خبره ختمه شوه چې اهل شاګردان وي نو هغه د استاد هغه نظام بیا دا تحقیق الافکار سره دا نظام په مخه ځي. نو دا اوس هم لا وخت شته دی یعنې موږ خو په داسې راغورځېدو یو، خو بیا هم که څه دی کې د یو بوټي سره لاس وکړو زمیني سره غواړي نو کېدای شي چې بد شو. یعنې داسې زیاته د یهودي علما غورځوي، داسې زیاته به غورځوي. ګوره پوه شوې چې ما مخه ملاني والله زه تصوف اسلام غواړم، د ملا نه غواړم. یهودیانو علما وایي چې زما مخه درس نظامي والله دا د تجدداتو تفصیلات ټول حسابونه ما جوړ کړي دي. او اوس ورته راځي داسې ټول څنګه چاپېره کوي چې کلي وداسې تماشا یې تاسو وګورئ. د دې وجې نه وایي بیا مو وخت لرو او دا د رسول الله خبرې نه وکړو.